نو ټولنا اول صلوه معلومو لغت کې اول معلوم الصلات نه الصلات باندې رستو خبره کو اول په صلوه باندې خبره کو چې دا صلوات صات لام واو لکه څنګه چې یقیمون کې اصل ماده وا قاف واو میم قواما دارنګي صلات کې اصل ماده دا صات لام واو صلوا اگر چې بازو کې صلایا هم راغلي هغه پرې دا اول خبره په صلوا باندې کو د صلوا لغوي معنی چې هغه په محاورې د عربو کې راغلي دا صلوا ویل کېږي کسی کے پیچھے پیچھے جانا صلوات څه ته وایي چا پسې تلل پسې تلل کتا خیال کړي روم سړی چې کله چا بازار ته روان کړي نو یو کوتکی هغه کوتک مخکې سترګه ور سړي نیولې شاته نړون سړی ورپسې نو دا ړوند سړی په دې مخکې سړي پسې ځي دی عجز دا نه ګوري چې مخکې کنده ده او کبا مخکې وله ده خو دی هغه پسې روان دی دې ته ویلی کېږي صلوا د چا پسې تلل لکه ما مثال در کړی چې کله عرب دوه اسپې پرېږدي منډې ته او هغه مقابله کوي نو چې کومه اس په مخکې شي هغې ته په عربی کې سابق وایي څه وایي سابق او دا کومه اسپه چې دویم نمبر کې ورپسې چې د مخکې اسپې کوناټي او د دویمې اسپې داغه علاقه چې دې ته څه وایي اوږې یا سینه دا د هغې کوناټو سره برابر وي کوشش کوي چې زه ورپسې ځان ورسوم د اول ته سابق وایي او د دویمې ته मुसल्ली वही तो वही मुसल्ली पहले घोड़े के पीछे जाने वाला घोड़ा देता मुसल्ली वही दादा लुगत माना था मुसल्ली कुरान करीम हम दा माना इस्तेमाल करेगा चिकला जहन्नम ता जहन्नमियान लाड़शी नाल तबा दरोगत पुख्तन कई चगर गले और रगट गिरे दा खुद यदि पशर्मुनो शर्मावा तो जहन्नम के सके तो ख्वालता पीरवे तो खो पर मेंबर बांधे नास पे खल्को बदर ता मुफ्ती वे तो खो लीडर वे ता खो दरसुल कवल तो खो जिहाद का तले वे ये जीता खो चलाम लगावले वा दल तक सकावे अब और तो वही लम नको मिनल मुसल्लीन बुलायान समाना कई منګه مونږونه نه کول ناګلو تاول د صلات معنا ثابته کچې دا مانځ تاول نر بده و بولم تاول د صلات معنا صلوانه ثابته کا چې صلوا په لغت کې څه ته وایي بیا الصلات چې الف لام په داخل د قران بیا دا اصطلاح د څه د لپاره استعمال کړی دا یو موږ دې په کې راغسته دی او نور سيزونه دي خوړلي ځکه چې دا آسان دی نو لم نکو من المصلین منګه پیغمبرانو پسې نتلو منګه پیغمبرانو پسې یعنی منګه قرآن پسې نتلو منګه د الله احکامو اتباع نکولا لم نکو من المصلین منګه اتباع نظام اتباع الہی پسې روان نو امام راغب د دې مولایانو یو ورکه غولي اله چې هغه د امام راغب مفردات ته ډېر لوی ترجیح ورکړي امام راغب د دې معنا امدا لیکلی دا چې منګه د انبیاو پسې نتلو راغب بیا وګوره تاج العروس د لغت یو کتاب دی هغه صلوا معنا لیکلی دا لزوم اور وابستگی چا پورې ځان تړل چا پورې ځان نخلول امام قرطبی چې هغه د لغت هم امام دی او د تفسیر هم امام دی هغه په دې اول جلد کې په همدې جهت باندې لیکلي دي چې تاج العروس د صلوا معنا کړې دا وابستګي چا پورې ځان نخلول چا پورې ځان تړل دې جهت سره هغه معنا کړې دا نظام خداوندی سے وابستګي
نظام خداوندی سے د صلوا معنی کړی دا نظام الہی سره وابستگی چې تا د الله نظام پورې ځان تړلی وي حدود الله کے اندر رہنا حدود اللہ کے دا اللہ پا قوانینوں کے یا کتاب اللہ سے چمتے رہنا دا درے والا معنی کرتبی کری دی لہذا صلاة چلے دا ویلے کی گی تمام فرائض منصبی چیشے ما شروع کی خبر کرے وا چی پراپیگنڈا سیکٹریانو دائیو پراپیگنڈا بجان سراو ساتے چی مفتی سے مونز نمانی زداویم چی صلاة کی مانز سارا سارا 1 کروڑ نور احکام هم تاتے اگا نور 1 کروڑ احکام اس کی دی یو مونتی پکی راوستے منگویو چی صلاة ویلے کی گی دا اللہ تمام احکام پابند دیتا یوازی دا مانز پابند دیتا دا دی دکھے کرے دا مولا صاحب خیانت دے کرے دے لہذا صلاة ویلے کی گی تمام فرائض منصبی اے انسانا تابان دی دا اللہ دا طرفا چی چشے فرض دی آگا ہر یوشی تا چوئی صلاة ہوئی مانزتا صلاة نوئی روجہ دے ہم پا صلاة کے داخل ہے حقوق العباد دے ہم پا صلاة کے داخل دی لسنو کا کول دے ہم پا صلاة کے داخل دی زکا چی صلاة ہوئی نظام تا چشیتا ہوئی ہر شے پا کی داخل دے تمام قوانین و احکام خداوندی کو لازم پکڑنا اور اس کا اتباع کرنا دیتے ہوئے کی گی صلاة منگا مانزے کی ویلیو اہدنا الصراط المستقیم فاتحے کے منگا خبر کردوا نو کہ کم سڑے شروع زمن بیانونو تکینی زمن پا بیانونو بپویشی ذکر چی دا دروٹ اخلاص و بیان خوانے دے چی دا ہر جمعی بیان پڑتو ننی چکم دے مارغر ایسار کرے دے بل سبا چنچن را ایسار کرے دا او بل سبا دا زاری خجی خبر دا او بل ورس پہ دا جمجا بچا کیسا دا کسی نشتا دا قرآن دے تاڑل ہے سر نو چی تا ہر جمعی رازی شروع کے اس صراط مستقیم باندے التا دا استقامت او دا قوام مانا تیرا شوید آگا چی تانی اوڑی دلی دلتا بہت سرونی وائے کر یا چلاٹ سے پرابی گنڈے بکھائی نو بہرحال اہدنا الصراط المستقیم کی منگویلی و ربا منگتا آگا نیغلارو خوایا پروردگارہ چکا ملارے باندے تمیلاوے گی اللہ تعالیٰ فرمیل ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی صراط مستقیم زمنگ رب چھدے آگا صراط مستقیم باندے ملاوے گی کمچ صراط مستقیم دے اللہ ملاوے گی نو لہذا اس اللہ تا منگ ورزو نو قرآن کریم سورۃ النور کی وئی الم تران اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه اللہ تعالیٰ فرمائی آیت نگوری چی یقیناً اللہ یسبح له من فی السماوات والارض دادو صبح یسبح تفسیر ما کرے ہو کتا استیادی تسبیح ملاوی تسبو ویلتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وی دا تسبیح دے وی نوی جونی راگے نوے دو دے کی خدا نوے دود دے دا دا ایران کتابونو لکلو نپس دا دود شروع شوے تسبیح ویلے کی گی دا یاد وساتے تسبیح ویلے کی گی اخپل مقصد تا زان رسولو دا پارا بھرپور کوشش کرنا دا تسبیح دے والسابحات سبحان لامبوزن سڑے خوبوں کی ددوارا لسناو ددوارا پخی وہی کہ نہ وہی دا اخپل مقصد تا زان رسولو دا پارا بھرپور جد و جہد کئی دی تا تسبیح وہی اخپل مقصد تا امدارنگی والطیرو صافاتن مارغ چدے چاگی پا ہوا کی وزر غڑولی دا خپل مقصد تا زان رسولو دا پارا بھرپور کوشش کی دیتے مسبحین ہوئی دا یونس علیہ السلام پا بارک رازی چکچرے آغا لولان من المسبحین دا سے الفاظ راغلی دی قریانو حافظانو تبا معلوم ملایانی ترجمہ کئی چکچرے آغا پخیتا کی تسبیح نویلین اور اخلاص شوی بناو نانا اللہ فرمائی کہ اگر اخپل مقصد تا
کامیابی د پاره भरपूर کوشش نه کوله د ځان خلاصولو کوشش نه کوله نو د ټول عمر په خېټه کې وراوته بنوي خو چې ته کله حرکت شروع کی الله برکت شروع کی معنی بدل شي اقدار بدل شي لہذا اللہ فرمائی الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض آیت نګوري چې د الله تعالی تر رسیدو د پاره भरपूर कोशिश کوي هغه څوک چې اسمانونو کې دي او ځمکو کې دي واندارنګ مارغان چې وزر غوړولې دي کل قضا لما صلاته وتسبيحه کائنات کې هر څوک چې ده هر شی چې ده هغه خپل فرایض منصبی هم پیژني او د هغه د ادایګي په طریقو باندې هم پوي دي نو صلاته فرایض منصبی وتسبيحه فرائض منصبی او داغه د ادایګي طریقې هغه تفکر چې موږ مقصد ته څنګه رسو تیز اس په رواني او دا دواړه لاسونه او دا دواړه پخې لری لری چي دته هم مسبح والصابحات سبحا وي ځکه چې دا منډه وي خپل مقصد ته رسیدو د لپاره भरपूर کوشش کوي نو علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات دی وی چې الله تر رسیدو د لپاره تسبیح وینا الله ته رسیدو د لپاره भरपूर کوشش کوي جنگ رزي جنگ کوي سرور کول رزي سرور کوي مال ور کول وته مراشي مال ور کوي د دنیا په یو شي نه حساب هر کار کوي خو مقصد ته الله تزان رسي भरपूर کوشش کول اندارنګ قران کریم یو ځای کې وایي چې را د صلات په پرخودو او د صلات په کولو باندې فائدې او نقصانات سری کله چې صلات ادا کیږي څه فائدې دي کله چې صلات خلپری دي څه نقصانات دي نو الله تعالی غو فائدې ذکر کړي بیا ورپسې وایي فخلف من بعدهم خلف بیا ورپسې داسې بے اصلاح او بیکار خلق پیدا شو اضاعوا الصلاة چې صلات ضایع مولایان وایي چې مونږ ضایع ها چې مونږ ضایع کړو څه شی وکړه الله فرمایي وتبعوا الشهوات روان شو معلومیږي داسې الله تعالی په دې ځای کې اتباع شهوات او اقامت الصلات یو بل مقابل راوړي اقامت الصلات سره مقابله کې اتباع الشهوات راوړي دي ناسیت په ایمان وای منځ سره د شهوات د مقابله څه شته دا د شهواتو د مقابله شی اقامت الصلات ولې راوړي په دې ځان دینه معلومیږي چې د جذبات او تسکین د الله تعالی په حدود او قوانینو مطابق ځکه چې د انسان جذبات تسکین رسول د جذباتو پر کولو خو انسان ته اجازه شته کنه شته الګا من ته چې کوم جذبات الله را کړی دي دا پر کولو اجازه نشته تګه شی زما جذبات تی چې وبوس کم دې پر کولو اجازه ته وګه شی زما جذبات تی چې روټه وکړه پر کول جایز دي ځوان شوما خزل مې زړو شو دې د پاره شریعت اجازه ته چې تخپل جذباتو د پاره واده وکړه اوس د خپل جذباتو تسکین کده شریعت مطابق وي نو دا صلات ده او کده جذباتو تسکین د شریعت خلاف وي نو دا شهوات ده مثال پتاو یو سړی ځوان شو واده ته زړو شو د خواهشات پوره کوي خو د شریعت خلاف پوره کوي دا څه شی ده اتباع الشهوات ده اندغه سره ده کده دا خپل جذبات په جایز طریقې د الله د قانون مطابق استعمالي وعده کی څه شی ده دا صلات ده معنی دا چې هر هغه نظام چې په هغه نظام کې د الله د قانون مطابق په احکام باندې عمل کیږي د صلات وایي نو ځکه صلات ویل کیږي نظام اطاعت الهی ته د الله تعالی د خبرو منله لہذا اقامت الصلاة و اتباع الشهوات دا د یو بل مقابل درورونه دا معلومه شو چې د جذبات و تسکین حدود الله کے اندر دیتا صلات وئی انسانی خواہشات و جذبات دا اللہ دا قوانین و مطابق استعمال اول یا قوانین الہی کے پیچھے پیچھے جانا دیتا صلات وئی نو صلات هغه نظام ته وئی
چې په هغې نظام کې هر څه د الله د حکم مطابق کېږي. یوازې مونځ انګریزانو ته نه نور هر شی منفي که وایي چې بس یو منځونه کوئ. نو صلات ویل کېږي اقیم الصلاة، تاسو قائم کې نظام د اطاعت الهي. هغه نظام په دنیا باندې راولئ چې خلک یو کار هم د الله د حکم نه خلاف نشي کولی. دې ته اقامت صلات وایي. نورې ته ټول وایسته الله اکبر، یو قسم بانګونه به واورې. ته په خدای یقین وساته چې عقل دی حیران. سړی بانګ خو زده که. ما کله کله د خپل کلي بانګ ته سوچ وي، اشهد ان محمد رسول الله، د رسول الله منګ چې ستا او زما دا بانګ او دا مونځ په کومه نمونه باندې دی، نو بس مخکې ګوره زمونږ اسلام به څنګه وي. نو بهر حال د الله د قوانینو پسې پسې تلل، دا صلات ته جمع ولې ضروري ده؟ دوی خو وایي چې مانځه ته جمع ده که نه، دوی جمع وي مونځ نه کېږي. دا صلات بغیر د جمع نه کېږي. الصلات خو مو پېژنده څه نه څه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.